اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ولا چې څه ول دلته چې کلام خوند راکوي په هغه طریقه باندې او هر وخت هم زړه نه وینې څاڅي، بلکې دا یوه واقعه نه وه، دا 10-12 سال وشو چې دا کوم چې موږ دغه قبایلو سره وشول وکېږي پښتانو سره که نه، نو دا نه دومره ظلم نه فلسطین سره شوی دی و نه د کشمیریانو سره شوی دی لکه د موږ دغه پښتانو سره وشو. و حساب داسې دی چې انشاءالله ورتعالی د وسره وي چې کومه موږ د لویه جرګه په خیبر کې جوړه شوې ده، نو دغه جرګې نه موږ څه نه څه امید شته چې انشاءالله چې پښتون یو کېږي و یو شوی دی و پښتون اوس ځان له خبر شوی دی و هر سړي خپل دښمن پېژندلی دی چې ما دښمن څوک دی، که وړوکي نه پوښتنه کوم پېژندلی دی او که ښځې نه یې کوم او که نر نه یې کوم، نو انشاءالله چې نور ظلم زیاتی د موږ سره نشي کولی و که کولو یې ویې کړو نو دی به پې پښیمان وي انشاءالله سبا بیا پښیمانۍ به پې باندې، ځکه چې ظالم بادشاه کله هم نشي چلیدی، دا کتابي خبره ده چې ظالم بادشاه نشي چلیدی. و چې له موږ سره څه وشوه که نه ظلم وشو نو جزا وشوه و شاید سره چې د ډالر دپاره یې د موږ وینه تالی کړه و د موږ زخمیان یو کړل و د موږ بېعزتي وشوې، موږ بیا یو ګیرې وشوې مطلب ورسېدی. نو په دا زندګۍ هم د پښتون دومره بېعزتي یا دومره قتل عام نه دی شوی لکه دغه پاکستان حکومت موږ سره ډالر دپاره وکړو، ډالر پاکستان حکومت وخوړل و وینه یې د موږ تالی کړه و بېعزتي وایو یې د موږ واخیسته، نو دغه ظلم جتای به تر کومه پورې برداشت کوي. بس هسې مرو و داسې مرو، نو اوس په غوړه غټ انشاءالله چې مرو ګولۍ به په سینه باندې خورو، په شا به یې نه خورو انشاءالله چې